أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا الحمد لله ولا ندامة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم متفق عليه ولفظه للبخاري. وفد په معنا د وافد باندې دا او دا وی هغه ډلې ته هغه ګروپ ته چې هغه د یو محترم د طرف نه بل محترم شخصیت ته په جرګه کې لاړ شي خو هغه د یو قوم نه یا د قبیلې نه یا د ډلې نه یا د حکومت نه نو رهت وفد وی دغه جرګې ته د جرګې دی ګروپ ته او عبد القیس په نوم باندې دا د یو قبیله ده چې د ربیع بن نزار بن معد بن عدنان دا غي چې کوم مشر دی عبد القیس په نوم باندې دا د هغه قبیله نوم دی او دا د مضر په مقابله کې یو لویا قبیله مشهوره ده د دې یو وفد دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغلی دی او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه مذاکرات کړي دي څه خبرې یې کړي دي او دا قصه بیا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي ده حضرت عبدالله د عباس رضی الله عنه زوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی لکه عباس چې دی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی او د هغه زوی عبدالله چې دی نو دا د پیغمبر علیه السلام د تره زوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره ډېره دعا کړې وه ځکه دا چې کله هجرت پیغمبر علیه السلام کو په هغه ورځو کې د ده عمر 3 یا 4 کاله عمر و نو دا چې کله بیا مسلمان شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تقریبا چې کله دا وفات کېږي نو زیاده عمر 15 کالو پورې د دې حساب شوی دی نو کشر صحابي دی خو د خپل هوښیارتوب او د خپل دانایۍ په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعاګانې ډېرې کړې وې یو ځل یې ورته دعا کوله وی یا الله ته دې په دین پوهه کړي او علما د دې عبدالله ابن عباس ته حبر هذه الامت ورته وی د دې امت هغه علامة الدهر ورته وی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دور حکومت کې چې کله هغه د غټو غټو
دغې سره صحابه کرامو صاحب بدري صحابه وو پکې د هغې سره به مشوره کول او مجلس شورا ته به تله نو ده به د ځان سره د عبدالله ابن عباس راوستو دا ځکه چې حضرت عمر د حضرت عبدالله د فقاهت او د هغه د پوهې نه متاثر و دا واقع مې په دې بنیاد باندې د ده را فضیلت ووایو چې تاسو ته پته ولګي چې دا قصې د ده نه نقل شوي ده نو چې د دې قصه کې به څونه زیات دغه به وي پکې دا زور به وي پکې دا حضرت عبدالله ابن عباس قصه کوي قال دی وی ان وفد عبد القیس یو جرګه د عبد القیس قبیلې نه لما اتوا النبي کله چې راغله د نبي صلی الله علیه وسلم خواله دا ولې راغلی وه د دې یو وجه وه د دې چې کوم دا مشر دی د دې یو مدینې ته چېرته په خپل تجارتي غرض باندې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی لیدلی دی نو د ده سره بحث کړی دی او بحث یې ورسره چې کاوه نو دا خو د یمن د طرف خلکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل پلانی ماما څنګه دی پلانی لالا څنګه دی هغه د پلانی قبیلې مشر و په هغه وخت کې داسې و چې اوس څنګه دی دا سره ډېر متاثر شو چې دا خو دونه زیات مطالعه لري دونه زیات فکر لري چې زموږ د کلي ټول خلک پېژني د هغه ځای نه دی بیا دغه شوی دی دا متاثر شوی دی نو بیا خپل کلي ته چې ته نو د تلو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو څو سبقونه یاد کړي یو یې خو ترې لمونځ او اودس چل یاد کړی او یو چې دی نو سورت فاتحې ته یاد کړې ده یو یې اقرا بسم ربک الذي خلق دا سورت یاد کړی دی او بیا به چې کله خپل کور کې ناس به نو په خپل کور کې به یې ځان لمونځ او اودس کوو خو د نورو خلکو نه پټو ښځه پې خبر شوه ښځې یې خپل پلار ته ووې او هغه بیا د دې سړي سره چې کله خبرې وکړې او د دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت یې واورېده نو د هغه ځای نه هغې د 1200 نه واله د 40 پورې روایت دی پکې چې یا 12 دي یا 40 دي چا ویلي چې یاره 12 پکې مشرانو نور تعداد د وفد چې دی نو 40 کسانو دي د هغه ځای نه را روان شوي دي او په دې سوچ باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات په نتیجې کې په دې تعلیم باندې ځان پوهه کړي نو چې هغې کله رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناسته متاثر شو نو دغه قصه ده ورپکې حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي قال دی وی ان وفد عبد القیس وفد د عبد القیس قبیلې لما کله چې اتو رال النبي د پیغمبر علیه السلام خواله نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو ورته یې وویل من القوم څوک یې تاسو د کوم قوم یې او یا دا راوي وایي چې یا یې داسې تپوس وکړو چې من القوم تاسو کوم قوم یې یا یې دا تپوس وکړو چې من الوفد دا جرګه د چا ده قالو نو دې خلکو ورته وویل ربیعه څه شی دی یعنې نحن ربیعه نحن من ربیعه موږ د ربیعه مشر د هغه د قبیلې خلک یو قال نو چې پیغمبر علیه السلام دا پیژنده مخکې د هغه هلک سره باس چې کېدو نو د دې ټولو معلوماتو ورته نو قال پیغمبر علیه السلام ورته وویل مرحبا بالقوم ستړي مه شئ زه درته ستړي مه شي ویم ټول قوم ته ستړي مه شي ویم او بالوفد یا ټولې جرګې ته ستړي مه شي ویم غیر خزایا خزیان چې دی نو دا شرمندګۍ ته وایي غیر خزایا الله دې نه شرموي ولا نداما او نه دی الله تعالی په خپل سفر باندې پیمانه کوي یعنی الله دې تاسو شرموي نه مطلب چې تاسو دلته راشئ او بیا وروسته دی او بیا په خپل راتلو باندې خفه نو الله مه شرموه او مم الله تعالی په خپل سفر باندې پیمانه کوه یو قسم دعا یې ورته وکړه قالو نو هغوی ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو که ناسو خبرې کولې د خبرو په دوران کې چې کله دی بیرته تله هغې نه مخکې د پیغمبر علیه السلام نه تپوسونه کول نو یو تپوس یې دا وکړو ویل انا لا نستطیع موږ طاقت نه لرو ان نأتیکه چې راشو ستا خواله الا فی الشهر الحرام مګر په هغه محترمو میاشتو کې راتلی شو محترمې میاشتې کومې وي د حج د سفر ورځې وي چې کوم ته ذوالقعده او ذوالحجه او محرم ورته وي او یو د عمرې د سفر ورځې وي چې هغې ته موږ رجب وایو موږ په دې رجب او په دې محرم او په دې ذوالقعده او ذوالحجه د دې محرم میاشتو نه علاوه دلته نشو راتلی ځکه په لارې ایشو کې دي ډاکې دي نو په دې وجه موږ سفر نشو کولی په دې ورځو کې راتلی شو
نو دا چې موږ کال بیا ستا خواله راځو نو دا خو ډېر وخت تېر شوی وبیننا وبینک هذا الحي من کفار مضر وبیننا زمونږ په منځ کې وبینک او ستا په منځ کې یعنی د یمن او د مدینې په منځ کې هذا الحي دا کلی چې دي من کفار مضر دا د مضر قبیلې کافران دي فمرنا نو ته موږ ته داسې حکم وکړه فمرنا موږ ته حکم وکړه بامر په حکم فصل فیصله کن باندې نخبرو چې موږ خبر کو به په هغې باندې من هغه خلک وراءنا چې زموږ نه علاوه دي موږ چې رقم قوم نه راغلي یو چې هغې ته داسې سبق راته ووایه چې موږ هغې دلته ووایو وندخلو بیا موږ داخل شو به په هغې باندې الجنت جنت ته یاد شو سبق نو سألوه نو تپوس یې ترې وکړو نور تپوسونه یې هم وکړو خو یو تپوس یې دا وکړو عن الاشربة اشربه مطلب شرب سکلو ته وایي اشربه مطلب هغه لوښي چې په هغې کې خلک سکل کوي لکه دې وخت کې تاسو تپوس وکړئ په ګیلاس کې اوبه څښل جایز دي که نه دي په جسي کې اوبه څښل جایز دي که نه دي دغه شانې په ګوډو کې اوبه څښل جایز دي که نه دي جایز دا ټول نو دا تپوسونه یې کول او دا یې ځکه تپوس کول چې په دغه اردو کې بیا شراب حرام شوي دي او دا لوښي چې کوم نو دا ټول له شرابو لوښي مشهور وو په دې کې به یا شراب جوړول یا به پکې ښودل او یا به پکې نبیذ جوړاو نو سألوه عن الاشربة تپوس یې وکړو د هغې لوښو په بارې کې چې د هغې څه حکم دی دغه شرابو استعمال شوي لوښي موږ په خپل استعمال کې اوس راوستی شو که نه فامرهم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حکم وکړو باربع د څلورو خبرو ونهاهم او منع کړه عن اربع د څلورو خبرو د څلورو کارونو د کولو حکم یې ورته وکړو او د څلورو شیزونو نه یې څه کړه منع کړه نو امرهم بالایمان حکم یې ورته وکړو د څه د ایمان چې ایمان بالله راوړئ وحده یوحد په الله ایمان راوړئ اول به څه وکړئ اول به ایمان راوړئ قال نو بیا پیغمبر علیه السلام وتوی اتدرون تاسو پوهیږئ مل ایمان بالله چې ایمان بالله څه ته وایي وحده یوازې قالو نو هغې وتوی الله ورسوله اعلمو الله او د الله رسول ته به پته موږ په ډېر نه پوهېږو قال نو پیغمبر علیه السلام وتوی ایمان دې ته وایي ښه شهادت الله اله الا الله دا گواهی ورکول چې د الله نه علاوه بل د بندګۍ څوک شته نه وان محمدا او بېشکه محمد علیه السلام چې دی رسول الله دا د الله رسول دی واقام الصلاه او دویم مونځ کول دي وایتاء الزکات زکات ورکول دي وصیام رمضان او روزې د رمضان نیول دي او دا ظاهره خبره ده چې په دغه وخت کې حج لا نه دی فرض شوی نو د حج نوم پکې نشته پوه شوې په خبره وان او بل حکم یې ورته دا وکړو چې ان تعطوا ورکوئ به من المغنم د غنیمت نه الخمس خمس پنځم حصه مغنم د غنیمت نه دی غنیمت هغې مال ته وایي چې په جنګ کې د کافرانو د مسلمانانو په لاس ورشي نو یې ګوره چې کوم غنیمت درته راشي د هغو نه به څومره ورکوئ د اسلامي حکومت ته پنځمه وان تعطوا من المغنم الخمسه ورکوئ به د غنیمت د مال نه پنځمه حصه نو یو ورته ووایي چې ایمان راوړئ دویم مونځ دریم زکات څلورم څه شی رمضان او پنځم څه شی ورته ووایي تعطوا من المغنم الخمسه او د غنیمت نه به پنځمه حصه ورکوي ونهاهم او منع کړل دي ونهاهم او منع کړل دي د څه نه منع کړه عن اربع د څلورو لوښونه عن الحنتم حنتم کوم ته چې مونږه ګوډی ورته ووایو ګوډی د شرابو یو ګوډی به هغې کې به شراب ایښودل شراب به پکې جوړول نو یې د حنتم نه یې منع کړه او دویم والدباء او د دبا نه یې منع کړه دبا څه ته وایي دبا وایي هغې کدو ته چې دا وچ شي د هغې نه هغه مین به د خلکو لرې کړو نو دا غاړه به یې د لوښي په شانې وه نو هغې کې به چې اوبه ور واچوېلې هم به پکې یخې پرتې وې لکه دې وخت کې چې سړي ځان له کولر پیدا کړی خو اصل به په دې کې دا شراب به چې به کله جوړ کړو دا به په دې کدو کې ښودل پایې کې به خوند نور هم مزیدار کېده نو منع یې کړه چې کدو به نه ساتئ کم کدو وچ کدو چې دی نو دا دې کې به اوبه نه څښئ او درېیمې ورته والنقیر نقیر یې وایو هغه لرګي ته چې لرګي کې به دغه وکړو کوغالی به پکې وکړو لکه لرګی به غټ لرګی و په هغې کې به یې دننه کوغالی وکړو او په هغې کې به یې شراب ورکېښودل هغې کې به هم نه خرابېدل نو هغه نقیر چې دی هغه کنستی شوی لرګی د هغې نه یې منع کړه والمزفت او د هغه غوړ کړی شوي نه هم منع کړه او
هغه غوړ کړی شوی چیز مطلب دغه لرګي نه جوړ شوی چې هغه غوړ وکړه په دغه باندې په وادو باندې او بیا یې په هغې کې ځان له نبیذ ایښودل. نبیذ مطلب کجوره یا انګور شراب خو نه دی، خو د شرابو ته نږدې یو قسم دی چې خلک دا کجوره یا دا ځان سره په اوبه پکې واچي او کیږي او د هغې نه بیا ځان له په طور انګلی او په طور شربت یې ځان له استعمالوي. لکه زمونږ خلک چې دی نو دا عام طور د دغه نه اچار جوړوي، نو دغه شان هغوی به د دې نه ځان له د شراب بیت جوړول. نو شراب خو چې کله حرام شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې شاګردانو ته وویې چې دا د شرابو کوم لوښي چې استعمالیږي یو نومو حنتم، د بل نومو دبا، د بل نومو نقیر، د بل نومو مزفته غوړ کړی شوي. نو دا څلور واړه به نه استعمالول، خو دا نه استعمالول د دې څیزونو دا مستقل نه و. دا په دې وجه باندې ورته ووایي چې نوی نوی د شرابو د حرمت حکم شو. نو چې کوم څیز کې شراب پراتی د سړي ورته هسې زړه کېږي. لکه دې وخت کې خو یو سړی و هغه د نسوارو نه ځان اړېلی، د نسوارو ډبې چې ویني هسې نسوارو ته زړه کېږي. دغه شان یو سړي د چیو نه ځان اړېلی، نو چې کله د پیالې وویني یا چېرته چینک وویني نو هسې چیو ته زړه کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حنتم، دبا، نقیر، مزفت دا به نه استعمالوي د دې لپاره چې شرابو ته بیرته زړه نه کېږي. بیا چې کله وخت تېر شو د خلکو د شرابو نه زړونه واوښتل نو بیا یې ورته استعمالوي. اوس که اوبه پکې څکئ او که شملې پکې ځان لږ دی او که ځان له پکې بل څه دی استعمالولی شي. مستقل د دې استعمالول حرام نه دي، خو حرمت یې د یو خاص وجې نه و چې هغه د څه د وجې نه یې منع کړي و، په دې بنیاد باندې چې په دې کې به خلکو شراب ایښودل. وقال او بیا پیغمبر علیه السلام دې خلکو ته وویې احفظوهن، دا خبرې زما نه څه کوي؟ یاد یې کوي. واخبروا بهن، او خبر کوي په دې باندې من هغه خلک وراءکم چې ستاسو نه علاوه دي. متفق علیه، دا خبره متفق علیه ده. ولفظه للبخاري، دا لفظ چې کوم کتاب کې ذکر دی دا د بخاري کتاب، مضمون په دواړو کتابونو کې دی، خو د الفاظ د بخاري مې درته وویل. وعن ابن عباس رضی الله عنهما، د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، قال دی وی ان وفد عبد القیس لما اتوا النبي صلی الله علیه وسلم، کله چې نبی صلی الله علیه وسلم قال رال نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی من القوم سوک یې او من الوفد یا کم وفد یې؟ قالوا هغوی وتوی ربیع، من ربیع یو. قال نو هغه ورته مرحبا بالقوم، ستړي مشي درته وایم ټول قوم ته، بالوفد یا د جرګې والو ته. غیر خدایا مم الله شرموه ولا ندامه، او مم الله په خپل کار باندې ستومانه کوه. قالوا هغوی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبره ان موږ چې یو لا نستطيع زموږ طاقت نشته ان نأتیک چې موږ راشو ستا خواله الا فی شهر الحرام، مگر په هغه محرم میاشتو کې راتلی شي. وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر، او زمونږ او ستاسو په منځ کې دا کلی د مضر قبیلې د کافرانو دی. نو هغه بیا موږ تنګۍ په لارې نو بیا نشو راتلی، نو په مرنا موږ ته حکم وکړه په امر د یو کار فصل چې هغه فیصله کون کاري نخبر به چې موږ خبر ورکو په دې باندې من هغه چاته وراءنا چې زموږ نه علاوه دي. وندخل او موږ داخل شو به په دې باندې الجنة جنت ته. وسألوه وغي تپوس وکړه دنه عن الاشربته دا لوخو د شرابونه. فامرهم نو حکم وته پیغمبر علیه السلام وکړو ب40 د سلورو خبلو، ونهاهم او منع کړن عن 40 د سلورو. امرهم حکم وته وکړو بالایمان، په ایمان بالله سره وحده یوازې په الله باندې ایمان، یوازې مطلب دا چې نور خدایانو سره چرته شریک نه کړي. قال بیا ته پیغمبر علیه السلام وی اتدرون تاسو ته پته شته چې مل ایمان بالله وحده، چې د ما د ایمان بالله وحده نه څه مراد ده؟ قالوا غیبت وی الله ورسوله اعلم، الله او الله رسول ته پته موږ نه پیژنو. قال نو پیغمبر علیه السلام ته شهادت دا گواہی کول الله اله الا الله چې نشته د عبادت قابل بل څوک مگر الله دی، او ان محمد علیه السلام رسول الله د الله رسول له، و اقام الصلاه منځ قائم ولي، و ایتاء الزکات زکات ورکول، و صيام رمضان روزي د رمضان دی، و ان تعطوا وبالله چې ورکه تاسو من المغنم من د غنیمت نه الخمس پنځه مېشه. ونهاهم او من يقلان 40 د سلورن عن الهنتم د هنتمنا والدبا د دبانا والنقير د نقيرنا والمزفت د مزفتنا. او هنتم مې د توي چې هنتم څه ته وایي؟ ګوډي ته وایي. او دبا څه ته وایي؟ د کدونه جوړ لوخي ته وایي. نقیر څه ته وایي؟ لرګي چې سورې کې او داغي کې ځان له دنه اور پکې ډډ جوړ کې او باغی کې ډډ وته وایي. او مزفت هغه لوخه چې د لرګینه جوړ کړی شي یا د خاور نه جوړ کړی شي، او هغه به بیا په واز باندې غوړ کو د دې لپاره چې شراب پکې کیږي. وقال بي وتل احفظوهن، دا یاد کوي زمانہ، واخبروا بهن، او بیا خبر کوي په دې باندې من هغه خلق وراکم چې تاسو نه علاوه د متفقون علیه. وان عباده بن الصامت، یو د عباده بن الصامت نه روایت دی. عباده بن صامت چې دینو دا هم هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مدینې نه
د پیغمبر علیه السلام سره په درې وانو بیعتونو کې موجود و. ډېر مشهور صحابي دی. دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو، څه ویلو؟ دا یې راته ویلو چې وحوله او د دې پیغمبر علیه السلام سره په دغه وخت کې عصابة یوه ډله وه. عصابة څه؟ یعنی جماعت من اصحابه د ملګرو دا وه. موږ حضرت عباده بن صامت چونکې د پیغمبر علیه السلام سره 3 بیعتونه د مدینې خلکو د پیغمبر علیه السلام سره کړي، بیعت اوله، بیعت ثانی، بیعت عقبه. دا غټ بیعتونه کړي. نو دا عباده بن صامت د هغې بیعت خبره کوي، وایي موږ د پیغمبر علیه السلام نه ما واورېده وحوله د هغه چاپېر عصابة یو جماعت ناسو من اصحابه د هغه د ملګرو. پیغمبر علیه السلام زموږ نه چې بیعت اخیسته پسې رانه بیعت اخیستو، لکه زه اوس تاسو استاد شم او تاسو زما شاګردان شئ، نو دا استاد د خپلو شاګردانو نه بیعت علي چې هلکه د ما سره دا وعده وکړئ چې یو خو به سبق له په وخت راځئ، دویم چې کوم سبق درته ویم هغه به یادوئ، دریم چې یاد هم کو عمل به پرې کوئ، دریم چې د ناست یم نو ګوره زما به مخکې به د بېادبۍ په بنیاد باندې اواز نه اوچتوئ. دغه شانې داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلو ملګرو نه بیعت اخیسته نو په کومو خبرو یې اخیسته؟ نو وایي بایعوني موږ ته یې وایي چې زما سره به بیعت وکړئ، اقرار به راسره وکړئ علا په دې خبره الله تشرکو چې نه به شریکوئ بالله د الله سره شیئا څه شی، ولا تسرقو او غلا به نه کوئ. یو یې راته وایي چې د الله سره به څه نه کوئ؟ شریک نه کوئ. او دویم یې راته وایي چې ولا تسرقو او غلا به نه کوئ. او دریم یې راته وایي ولا تزنو او زنا به نه کوئ. او څلورم یې راته وایي ولا تقتلوا اولادکم او بچي به نه وژنئ. او څلورم یې راته وایي ولا تأتوا ببهتان او نه به راوړئ الزام تبترونه چې جوړی کوي تاسو بین ایدیکم د خپل مخې نه وارجلکم بین ایدیکم وارجلکم د خپلو لاسو په مخې ته یې جوړ کوي، داسې الزام به چا نه لګوئ. ولا تعصوا فی معروف او د نیکۍ په کار کې بدماش نه کوئ، مخالفت نه کوئ. څو خبرو ورته وي، یو دا چې د الله سره به شرک نه کوئ، دا عقیده شوه. دویم دا چې ولا تسرقو د چا مال به نه غلا کوئ. د مال غلا چې ده نو دا په وړوکی دی او غټ دی. تاسو ګورئ بعضې خلک اړولې دا ګڼي نه چې وړوکی څیز په کور کې پروت وي د یو اوچت بل کې دا هم غلا ده. نو ولا تسرقو غلا به نه کوئ، که وړی کې غټئ. ولا تزنو زنا به نه کوئ. زنا چې ده نو دا بنیادي طور د بغیر واده نه د سړي او د ښځې د یو بل سره د واده مراسم ادا کول چې هغه وختي طور د یو ورځ یا د سټیم پورې او بیا چې کوم دی یو بل نه بیلي، نو داسې شی وي دې ته زنا ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سترګې هم زنا کوي. کله چې سړی یا ښځې یو بل ته ګوري په دې سترګو باندې او د دې نه خوند حاصلوي نو دا پر سترګو کتل دا د سترګو زنا ده. دغه شان په لاسو باندې د زنانه یا نارینه یو بل له څه ورکوي، دا یا په دې لاسو باندې اوس دا ښځې یا دا سړي چې دي دا یو بل ته په ټلیفون باندې میسیجونه لیکي یا یو بل سره خبرې کوي په موبایل باندې، دا شي دا د ژبې زنا ده. دغه شانې په غوږونو باندې د یو بل خبرې اوري، دا د غوږونو زنا ده. او بیا چې عملاً د واده په شانې د یو بل سکیني دغه خو بیا په هغې باندې بیا الله تعالی حد مقرر کړی. ولا تزنو زنا به نه کوئ. او لا تقتلوا اولادکم بچي به نه وژنئ. د بچو وژل یو دا دي چې عملاً په ټوپه کې ولې په چوړکۍ حلال کې دا وژل دي. دویم دا چې بچې د پیدا کېدو نه منع کړي. زنانه چې نو هغې عموماً د خپل ځان د شرم د پټولو دپاره داسې دوايانې وخوري چې بچي د پیدا کېدو نه مخکې څه کړي، د پیدا کېدو لار ورته بنده کړي. او دا کله کله ښځه او خاوند دواړه په شریکه باندې دا کار کوي، او کله صرف ښځه کوي. که ښځه یې کوي هم ناروا دی، او که ښځه او خاوند دواړه په شریکه باندې کوي نو هم حرام دی. دا شری دا حرام کار دی. که ښځه کوي که سړي کوي، که په ګولو سان یو بل منع کوي، که په اپریشنونو باندې کوي. ولې د بچي پیدا کېدل دا د الله تعالی امر دی. البته علما وایي که فرض کې یو زنانه ته په بچي پیدا کېدو کې تکلیف وي، مثلا داسې بیماریانې کله کله زنانو ته ولګي چې که فرض که دا بچي پیدا کوي نو بیا به دا په خپله باندې مري، یا په دې وخت کې تور جړی سړي ته لګېدلی نو هغه بچی پیدا شي بیا به د دې بدن تباه شي. نو په داسې حالاتو کې بیا د بچي د پیدا کېدو لارې بندولی خو سړی شي په دوايانو باندې یا په مختلف تکنیکونو باندې. خو د دې نه علاوه د بچي وجل که د مور په ګېډه کې که هغه د مور د ګېډې نه را پیدا شوي، په دواړو صورتونو کې یا د هغې ته لار بندول دا قتل د بچو دی. نو زموږ نه پیغمبر دا عهد اخیستی و چې لا تقتلو نه به وژنئ اولادکم خپل بچي. ولا تأتوا ببهتان او نه به راوړئ الزام. څنګه الزام؟ الزام به نه راوړئ. الزام به څنګه نه راوړئ؟
الزام به داسې نه راوړئ چې دا ښځې چې نو دا یو ښځه چې بلې سره لګیایي نو درېیمه ښځه باندې پټه سوره کړي نو هغې توره کړي دغه شان که یو سړی لګیایي د بل سړي سره نو په درېیم سړي باندې لګیایي او د هغې دونه تور کړی چې سړی وګیني که دی به د دنیا د ټولو نه بدعمله سړی به دی حل لري چې دې سره بیا څه تعلق هم نه نو ولا تأتو ببهتان نو نه به راوړئ په یو بل باندې الزام لګول په دې وجه باندې دا یاد ساتئ بچیانو چې کوم جنکۍ او که سړي د هغې دا یاد وساتئ چې کله تاسو ته څوک وایي چې پلانی سړی بدعمله دی یا د زنا الزام پرې ولګئ یا پرې د یارانې دوستانې الزام ولګئ نو دا خبره باندې به د ټولو نه اول خو به ته د هغه دفاع وکړې چې نه دا خبرې به نه کېده ما به مخکې که بالفرض واده م ورېده نو بیا به په دې غوږ دې واورېده خو ژبه به مکمل کنټرول کې بل ته به دا خبره نه کولې که دا ته بل ته وکړې نو کېدی شي هغه دروغ او چې دروغ وي نو ستا د سترګو نه خو هسې مولیدو خو دا بل د سترګو نه به مولیږي په معاشره کې به هغه بیا ډېر ګنده ژوند تېروي په دې وجه پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وایي چې کوم سړی په چا الزام ولګي او بیا ثابتولی نه شي نو دا راولئ او د خلکو په مخ کې فجلدوهم 80 جلده اتیا کوړی ووهه چې بیا بل سړی داسې نه کوي نو دا که ښځې او که سړي دا الزامات لګول چې د دې نه ځان ساتل پکار دي ولا تأتو ببهتان او نه به راوړئ الزام تبترونه چې تاسو جوړ کړئ بین ایدیکم د خپلو لاسو و ارجلکم او د خپلو لپو مخې ته ولا تعصو او نافرمانی به نه کوئ فی معروف د شریعت په کارونو کې چې درته د شریعت کوم حکم کوم په دې کې به مخالفت نه کوئ فمن وفا منکم چا چې پوره کو ستاسو نه د ما سره دا عهد چا رسه دا وعده سرته ورسوله په اجره علی الله اجر به ورسوک ورکوي الله ورکوي ومن اصواب او که کم سړی ورسېدو من ذلک په دې کارونو کې شیئا یو ته په دې کارونو کې څو یا شرک وکړو یا اغلا وکړه یا قتل وکړو یا بهتان ولګو فعوقب او دته سزا میلاو شو به د دې په وجه باندې په دنیا کې فهو نو دا سزا چې د عقاب کفاره له در لپاره کفاره شو الله به د آخرت د عذاب نه بچ کی ومن اصاب من ذلك شيئا او کچا وکړو داسې سکار او ثم ستره الله به په الله پر دراواچل او د دنه څو خبر نشو غلا یې وکړه زنا یې وکړه الزام یې ولګاو او چرته پټ شرک ته وشو به توبه وستا نو په دې کارونو الله به پر دراواچل نو دا د الله خو خلا الله خو خدا فهو الى الله دا وثبر له شو الله ته ان شاء عفا عنه کله غواړي معافي بوته وکي و ان شاء عاقبه او غواړي سزا بوله ورکي فبايعناه نو موږ د پیغمبر علیه السلام څخه په دې خبره سوګو بیعت وکړو علی ذلک په دې خبره باندې یاد شو دا خبر حضرت ابو سعید خدری بل صحابي دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا نقل کوي فرمایي قال دی وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم روت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اضحى د صاف پټیم کې او فطر یاد وړو کې اختر په ورځ باندې ال المصلى عیدګاه ته روانو فمر علی النساء نو د خزو په خاطر د خزو په خاصم تیر شو لاړو اوله تړو ته تکرو کو زبرست واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.